حکومت ته دا وایم چې بالکل هسپتال بند کا چې کار پکې نه کېږي بس بند یې کوره کې کا دونه خرچې مرچې پکې کېږي او دونه ګورنمنټ پیسې خو به نه خرابېږي که نه ته وایې زه د ریسکو انچارج یم زه تا نه دا تپوس کوم چې د ریسکو مطلب څه دی مطلب دا وختي لاړم 11 بجې ما یوسف کلانه د دې کې کاکا جنګ خبره نه زما خپل اسوپي د کاکا ټول نه ملاوي کنه هغه سیاست تعالی ته ولګ اوس موږ نه دی په کار د سیاست ټیک شو تعریف ورته موږ له خپل درې امبولانس راکی موږ خپل ډریوران شته موږ به باغی کیو دا ډریوران اوس هم نه خبر ته نه خبر کنه زه دې نه خبر ته ډیوټي کې د روز نه خبر ته نه خبر سر ما دا کاکا نه دلته نه کی تقریبا 1500 پبلک راغلی اوس برال هسپتال کې ټولي شیشې ماتي کیرس به ماتي کی دغه برازو کی دسه خو نه سیب نو امبولانس زمنګ 0 میټر ولید بي بوتلې چې کوم یو کار کوم کنه زه په اس او پیز باندې کار کوم چې ماته ډیسټریکټ افیس اجازه نه راکړي سر دا جنرال امبولانس نه شمو کولای ول نشم پیرامیډکس ولا ډریپ ورته شوی کې نو لا پاس شوی دا نور موږ سو کو په دې اریانې مچله تما درې په وخت تیر کو بجلی نه وا پکې مو ته نو لګېدلې بل د سټاپ ولا دونه کسان نو چې موږ سره د الک په موټر کې چولې امبولانس کو نشته سرکاري هغه به کېدې چې چا سنت شي یا بل څه شي غیله بتلی بهر حال بیا زه یې مثلا لاړم هغه ته ویل چې ګوره ته خو کلیواله درې په وخت چې تا ته ګلاب شاه سویټ والا چې چایشته په بازار کې هغه ته پروت ویزه خبر نه ما ته وی چانه دی ویلې حکم نشته سوګم وی ما ته چانه دی ویلې نو ما سره پاسې دی اوس راغی هیڅ هم نشته هغه موږ په گاډي کې واچو د سیم واچو صبر وکړه د سیم واچو په خپل موټر کې په ذاتی د سیم واچو لکه سړی چې ګډي ویزه ورشي او د دوی یو سټاپ موږ سره نو چې هغه پکې چولې دغه حل زموږ د شپ قدر او چې کله راشي بس په کاغذونو کې بسر سره ټیک شي او دغه نشته دغه حل دی خدل ته جنریټر شته دی درې په وخت دلته ما تیر کړ چې هغه په موټر کې واچو پرایویټ موټر کې اوس د بجلی رااله دغه حل زموږ د هسپتال حکومت ته دا وایم چې بالکل هسپتال بند کا چې کار پکې نه کېږي بس بند یې کوره کې کا دونه خرچې مرچې پکې کېږي دونه ګورنمنټ پیسې خو به نه خرابېږي که نه او که نه صحیح غم یې کوي نو دې غم دې وکړي چې نن په مونږ دا سبا په بل ده بل ورځ په بل ده او دا خو خبره نه ده یو کس موجود و موږ نه پوهېږو چې هغه ډاکټر و که څو کله به ډریپ راغی کله ویسنه کول یو کس چې یو کس څوک و موږ ته خو پته نه لګي زما خو د دې شپقره د علاقې ما خو نه پېژنم دا ډاکټر دی که دا څوک دی خو سټاف څوک هم نو دلته زه موجود یم ډي ایم ایس موجود و دا زموږ طارق عزیز ډاکټر کیجوالټي والا موجود و اج څنګه راغلی دی زما پیرامیډکس وي چې څنګه راښکته شوی ما ورته کینوله پاس کړله بجلی لاړه 3-4 منټه کې مونږ جنریټر آن کړی دی جنریټر ورته آن شو اوس هم بجلی راځي زه خپله په دفتر کې ناست یم بجلی لاړه او 4 منټه پس بیا واپس رااله نو ورورې دا خو ګوره ډي ایم ایس موجود ده ورته ټریټمنټ ورکړی ډاکټر مصباح دا یې ګوره ورته کیمره کې راوله صحیح شوه طارق عزیز موجود 2 ډاکټران ورته ولاړ کیجوالټۍ کې پیرامیډکس ولاړ ډریپ ورته شوی کینوله پاس شوی ده نور موږ څوک سر دا امبولانس یو ایم آی وړي او بل مریض وړو دلته غرورې اسې خو نه ناسي چې څنګه راشي به مریض تیاری غټه علاقه ده مطلب غټه علاقه ده پوره تحصیل ده یو کارډیک پیشنټ هغه ته هارت اٹیک شو یو هغه یو بل آر ټي وړي دا نو هغه خو په منټونو کې خو نه راځي کنه هغه خو چې وړي ال ار ته وړي کې ټي ایچ ته وړي ایچ ام سی ته وړي چې زی راځي نو پوکم 2 غنټې لګي پتہ راته کې پوکم 2 غنټې شټل ده دواړه اوتیو ان ټریولینګ they were on traveling to Peshawar onward مریضان وړل یو ایم آی یو آر ټي وا دلته چې د هسپتال کم خپل امبولانس هغه او ټاپړر هغه نه خپل امبولانس موږ ناغښت دي هغه ټوله د 1122 په ډیسپوزل خو دي موږ سره ذاتی امبولانس نشته د هسپتال دا ټول امبولانس 1122 والدي او هغه هم کیژوالټیز دوړي دي هغه سیب او دوی ځان خپل راولګي دا ټیک خبره د ام پی ایس ګورخ مور وا هغه پکې سفر شوله د ام پی ایس مورخه په دې کې سفر شوه او داغه کې تاسو کوم امبولانس دي هغه د پځه باندې د هسپتال د ډریوران هم د هسپتال دا 1122 ډپارټمنټ لور کړی 1122 دلته څه کردار شو هیڅ کردار نه شو ریسکیو ډیجیټال صحیح شو دا شي نه دلته موږ ته مسالې پیدا کړي د دې سینه لري ټیک شو ما ورته سیاست تعالی ته ولګ اوس موږ نه دی په کار د سیاست ټیک شو تعریف ورته موږ له خپل درې امبولانس راکی موږ خپل ډریوران شته موږ به باغی کیو دا ډریوران اوس هم هغه اوس هم نو هغه له ورکړی دي کنه مامو ګوره اسی چټي ګوره ډاکټر ولاړ
پیرامډیک سولار ملنر سولار کیلو نو ته وشو ډریپ ته وشو د هسپتال سټاف ولا نو زمونږ به عزت یو د هسپتال لږه نه کیږي د ریسک د ورا لږه چل دا د ریسکیو ډبل 122 چې دلته یي دا مسله بتا ته یي چې ام اس ته د خلک شکایت کوي چې هسپتال کې امبولانس نشته زه د دا ویم چې د شپ قدر کم هسپتال کم امبولانس وي هغه د ام اس په ثوابدید کیا هغه د ورکی هغه د دلته چلی او د ریسکیو ډبل 122 دی خپل امبولانس راولي د خپل اداره ده موږ خپل راکی تاسو دا خبر ام پی ایس او ام ان ایس سرجی درې دي او دا یو پکې لوکل دغه دی زموږ جنرال امبولانس دی او دوه د ریفرل دي یو هسپتال ته یو انجن کې مسله ده او ورشاپ کې ولاړ دی دریم سرجی سونه امبولانس اویلیبل ریسورس دي هغه زموږ سیب چک کوي ګوري حالت نور سټیشن سره یو دوه امبولانس دی دا واحد سټیشن دی درې امبولانس راکړي دي خو دې کې مسلې راځي انجن او یو شی موږ به د خپل امبولانس هغه راغواړو موږ د ډیسټریکټ نمبر راغوستې شو د هډ کوارټر نمبر راغوستې شو د لوکل چې کوم دی بیک اپ موږ سره ولاړی او دا موږ موکول شو خدای کنټرول پوي نه او جی بل چا پوي نه دا نشو موف کوله لکه اوس دا امبولانس د دې قابل دی چې دا پېښور ته لاړ شي دا دا قابل دی نو کله چې د ایمرجنسي را لته سو هډ کوارټر سره دا رابطه وکړه 400 سره چې موږ یو ډایرکټ ایمرجنسي نه دا رابطه خو تاسو کوي کنه دا خو چې کوم پیشنټ یا دغه هاسپټل وکي مونږ رابطه چې سره کومه کو ای به چې موږ تاسو پیشنټ را مخامخ کې دا ریفرل چټ را دغه کې او جو ریفرل چټ د پاره به خپل گاډي دی دا د پاره نه دی سر یو سوال کوم دا ریسکیو ډبل 122 والا شکل یې کنه نو دا د دې د پاره چې دا به خلکو ته سہولیات ورکړي بجای د دې چې دا دلته ولاړ دی هسپتال کله د دې خپل یو لیمټ دی کنه دا خپل امبولانس د هسپتال چې کوم یو غس شوی دا امبولانس دا تاسو ما خو تاسو لدی جواب درو کنه یو کوېسچن در باندې ما بل ته چې دا به 400 ته وای کنه او جی ارده وای کله دا ریسکیو ډبل 122 دلته رااله د دې خبرې د پاره داراله چې دلته به د 400 پر مخ به خلکو ټلیفون 400 ته 400 به دلته تاسو ته ویل چې گاړه ولېږئ کنه هغه شی دوی ویل چې دا ختم شو نه باید ولې دا شی اوس بیا دغه شی 400 ته نه بیا خدای د هغه مقد د دفتر ته ضرورت نه و نه کاکا دې کې خپل زموږ هغه ځکه دفتر دی هغه کاکا دا گاډي جدا دی هغه جدا دی د خپل تاسو د لوکل گاډي څونه پیشن وروړي موږ ډیر وروړي جی دا موږ سره ریکارډ پراتی دا خو سره پر ریکارډ پراتی دا چې سټیشن کولو شوی 234 ایمرجنسي مونږ کړی دا خلشه ختم ادي ولته تاسو کې دا ما تل ته پاس د ډیسټریکټ افیس نه ویلی کنه دا خبره نه سر د دې دا خو دې طریقه کار کوي تاسو نمبر دې ته خپل مخ کې افسران بالا افسران خبرې چې دلته د سیریس یو دا سردا دا ټول سچويشن دا مخ کې مونږ په میټینګ ټول ډیسکس شوی دي دا تاسو ام پی ایس دوه کوېسچن کوم دې دوران کې چې دا موږ دا اوس کم کس لګېدلی او راوړی ټیک شو ګلاب شاه تاسو له څومره کسان دلته رالل درې راله تاسو اطلاع ولې مخکې نه ده کړې اطلاع زما کار نه دی کنه اطلاع به تاسو ټلیفون دی تاسو په مین سیستم نه پی بچا صاحب زه خبره کوم دی دا وایي نه چې لکه مثال دا به مونږ ته پوسټ کوو د ریسکو مطلب زه خو په دې نه پوهېدم اوسه پورې مونږ خو تاسو د ریسکو د مطلب څه دی چې لکه د ریسکو د څه لپاره کیږي ریسکو خو دې لپاره کیږي زما د ذهن مطابق چې ان د سپاټ یو مسله راشي او تا هغه ریسکو کی اوس چې ته مریض دلته غریب مړ کیږي او داغه خاندان یا داغه خلک برازي او هغه باغی ته ټلیفون کوي او ته بیا ریپر کوي او بیا برازي نه هغه خو بس مړ شي نه بس کار دی خپل طریقې کار دغه زه خپل کار دی دلته ولا اصل دی زه خو د صوبایي ګورنمنت پارټر بناله زه چا پارټر نه ولر زه د سی ام پارټر ولر تاسو دلته ډیوټي کوي تاسو څنګه دي ما انجینر په خیال مونږ زوم د دې شپ قدر علاقې ما د پهلوان قلا سره تعلق له په خبر کې نو کاکا ته ګریجویټ کاری جوړ ته زما دا سیستم ته ګوري کنه زه خپل مسائل په شپ قدر مسائل ته میډیا ته دا هایلایټ میډیا ته لګي ماته زما ته وځي د ریسک انچارج هم زه تا نه دا تاسو کوم چې د ریسک مطلب څه دی مطلب دا خپل میټینګ وختي لاله ما 11 بجې ما یوسف کلانا د دې کاکا جنگ خبر نه
زما خپل اسوپی دی کاکا کور نه ملاوي کنه هغه کاکا تاسو ختم شو ختم شو هغه په کور نن راغلی و هغه ته پته لګي هغه ته پته راشي ته اوس ټلیفونونه کې چودري د مال یا سر دا خو دا یو سکند یا کاکا یا دا نه کیږي کاکا خبره یو سکند سر یو میډیا والا دی سر دلته نه کیږي کنه یو سکند افیشل خبري یو طریقه کاری یو طریقه کاری کنه یو اسوپی وی جګړه نه کنه ته دا جګړه نه کنه جګړه دې ورته څه وي ته په غلام پرې زموږ څه خبره ما نه خبر ته نه خبر کنه زه دې نه خبر ته ډیوټي کې دروز نه نه خبر سر ما دا کاکا نه یو ون دلته نه کیږي دا دفتر راشه د خبر نشم کولای نه کوم سره کاکا دفتر راشه اوټ کسان نه راځي نو تاسو ولې د اندر نه غیر هغه بوتلې دي 400 ته ولې د اجازه تاسو نه چاره تاسو نه دا مشران چې دا تختې ولګول او تاسو لمن دا دومره غټ بلډینګ درکو دا موږ د دې لپاره درکو چې تاسو به موږ نه امبولانس لوړای نه وي هلته به وړي او کنه دا تقریبا 1500 پبلک راغلی اوس برال هسپتال کې ټولې شیشې ماتې کړ څه به ماتې کې دغه برازو کی دسې خو نه دا سیب نوې امبولانس زمونږ 0 میټر ولې دوی بوتلې خاطر سے زوړ امبولانس چې تبریخ دار ګلزار ولاړ دی خراب روزانه کني خراب راته نه بیا به تاسو لا فرض یو کار کوي کنه ټیک ته وبشي خو زه چې کوم یو کار کوم کنه زه په اس او پیز باندې کار کوم چې ماته ډیسټریکټ افیس اجازه نه راکړي سر دا جنرال امبولانس نه شمو کولای ول نشم کولای اوس دا پیشنټ چې درې کسان نه لکنه درېزل دلته ما د امبولانس ورکو دا سټیبل دی بخپل لګیدلې دي اوس بل کس روړه په هارت لګیدلې دي زه به بیا څه کوم دا سور ګاډي خو نشم کولای دا اور ولا کنه دا امبولانس دغه د پاره دی یا فرض کس تاسو هسپتال تاسو میډیا کا خدانه خواسته یا زما یا ما تلته هارت اٹیک وشي تاسو کور کې چاته وشي نو زه به لګاډي چرته نه ارینج کوم دا ګاډي دغه د پاره دی هسپتال چې کوم ریفر پیشنټ دغه کی کثیر سي اب زوړم کثیر ني اب موړم خو چې ما سره وی چې اوس ما سره دې ټیم کې ګاډي نو زه سیریس هم نشم وړي ولې چې دا ګاډي دا تاسو ته مو وی کنه دلته سم کې دی شي بم بلاست شو زباینه سکوما دغه مسله ده وکي تاسو دا وایي بل راته دا وایي ساده تاسو ذمہ داری نه جوړیږي نه مونږ ملکو د خلکو دغه دی خو بیا تاسو مو وی کنه دوه دغه راشي کنه یو جنرال ایمرجنسي راشي یو ریفرل راشي ریفرل خو زبم ټلیفون کوم جنرال لپاره وزو کوم خو جنرال کې بیا دا چې کوم مریض دی دغه ډیټیل لګي نو بیا به کنټرول هغه ته وي چې هغه تاسو چې ما دا کس کالو کی نو زه تاسو به مثلا کال کولی کنه د دې مقصد دی چې تاسو ته ډیټا سافټویر کې راشي شناختی کارت ټول ډیټا تاسو خاندان راشي هغه سم کالی کا فیک کالی تاسو ته ډیټا راشي هغه ډیټا زموږ بیرسته لګي نو چې زه ته ټلیفون کوم زما ډیټا راځي نو مله ګاډي نه راکړي